أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مقصد آیت کریمہ دے بیان التشبیہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالانبیاء السابقین. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی تشبیہ دا سابقین انبیاء دا وحی سرور کئی. انا اوحینا الیک یقینا منگتا توحی کری کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعدی لکسنگ چی منگ وحی کری وانو علیہ السلام توحی پیغمبران تا چی دا دنرستو نوح علیہ السلام او دا غنرست چکم پیغمبران. سوال دارے آدم علیہ السلام خود نوح علیہ السلام نمخ کے و شیس علیہ السلام اغی ولی یاد نکر چی شروع دا نوح علیہ السلام نبا تشبیح کے اوکر. مختلف جوابون دی. یو جواب دارے چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال دا نوح علیہ السلام سر مشابہت زیاد لری. مشابہت ور سر پسکی دے پٹیرو خبرو. یو دا دے چی نوح علیہ السلام هم خپل قوم ترا لے گل شویو دا شرک خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم خپل قوم ترا لے گل شو دا شرک خلاف. اول نبی دا شرک خلاف نوح علیہ السلام اللہ را لے گلے بنو راسب قوم تا پیرام کی شرک دا دین اولاد دے چانا پہ جانتا. دویم دادے دیکھ تسلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نوح علیہ السلام قوم تباہ شا ستا قوم بم خود تباہ کیو تا تبا نجات ترکی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کما کی اشارت دی تکی چی دا تشبیح کی داخل لے گورا مشببہی کی دا وحی ابراہیم علیہ السلام ہم داخل ہے کما ورسر رویست. ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ابنائی دا دوار بچی دی ابراہیم علیہ السلام و یعقوب ابن اسحاق والاسباط اولادی و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان واتینا داود زبور امون ورکڑے اقلار دا سلیمان علیہ السلام چی داود دے زبور. زبور پا فتح سرا اسم دا کتاب دے الموتا چی ورکڑل شویو او زبور پا زمین سرا مصدر دے پا مانا دا مزبور سرے مکتوب. زبور مزبور مکتوب لکل شوی. ورسولا وارسلنا رو باز اشارت دے قبر چی رسولا مقولی مطلق دے دا ارسلنا دا پارا. ورسلنا رسولا قد قصصناهم علیک من بیان کرے دے دا غی پتا من قبل ورسولا لم نقصصهم او آغا پیغمبران چی من بیان ندے کرے دا غی پتا باندی. رویہ روایت شوچنو تعالی اللہ تعالی باسا سمان تعالی بنبیین اتزر پیغمبران رالی گری دی. اربعتو علاف من بنی اسرائیل سلور ذر بنی اسرائیل کو اربعتو علاف من سائر الناس. قالو الشیخ فیسا سورہ غافر جلال الدین محلی رحمہ اللہ سورہ غافر کی دا بیان کرے. خدا دا حدیث خلاف خبر آدھا خواہ ابو ذر حدیث دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تپوسی نا پکی کری جو تپوس دارے چی پیغمبران سمر دیا غور تیلی یو لاکھ سلی رسترہ.
صحیح شو دا کم و بیش چې وای دا ذوالقرنین او خضر علیہ السلام یاد دی کې اختلاف دی کدی پیغمبران چې نه یو لکتلی زره شو ک نشینو نشو وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې دي الله تعالی د موسی علیہ السلام سره بلا واسطه تکلیما په خبرو کولو سره رسولا بدل دے مر رسولا دا رسول نه قبلو مبشرین نذیر اور کون کی دی په ثواب سره منا منتا و منذرین بالعقاب ممن کفرا ارسلناهم لئلا یکون د دې لپاره ارسلنا براوی صلی الله یکون د متعلق د دې لپاره متعلق جار مجرور د لپاره پکا دی لئلا یکون د دې لپاره چنشی للناس خلق تعالی الله فالله باندې حجت مقال عذر بعد الرسل بعد ارسال الرسل فاصله ګلو د پیغمبرانو نه الیهم دیتا ويقولوا چبیا وای ربنا رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا ولتان را لګم ته پیغمبر پنتبیاتک من بتا بیداری کړي واستا د تنو ونکونا من المؤمنین من بوي د مؤمنانو فبعثناهم من ورولې ګل دالقت عذر دې لپاره چې د عذر قتشي وکان الله دې الله تعالی عزیزا غلبه والا په ملک یقیمن په سنی حکمتون والا دې پکارونو کې او نازل شور کله چې يهودو د نبی علی السلام د نبوت بارک تاسو کو پن کرو دی انکار وکړو الله الا کن الله یشهد شهدو لیکن الله گواه دی گواہی د الله څنګه دی یبینو نبوت کا ست نبوت بیانای بما پاسو انزل لک چې تاسو نازل کړی د قران معجز نازلو نازل کړی دی متلبسم بعلم پدا جال کې چې مشتمل دی په علم د الله صاحب علمي جار مجرور دا حال دی دا مفعول نه قران نازل کړه په دا حال کې چې مشتمل دی عالم به اے عالم دی به په دې سره او فيه علمه په دې کې علم د الله دی دا څوک راغی وس هغه توکل دا څنګه راغی دا دروازه خلاص تور څور راشه لکه ته کوم ځای نه راځي ته چیرته وې اوس لاندې څه کول لاندې ته کوم ځای کې ته کوم ځای نه اوس روان شې چا आवाज چیرته ته مزرلی ته خو نه وې درې ته به چاره نه وستې چاره نه وستې وګونو والا کې وګونو ونی څور ته چا आवाज وکړي چې وګونو دې پرې خو بس پکې شه دا چوسو دا سکی علم وو یا ته علمي مطلب دا چې الله دا قران نازل کو پدې کې علم دا الله دی دا الله د علم خبر الله د لا محدود علم نتیجه ده او دا غي اثر دی والملائکه یشهدون لك ملائکی گواہی کوي تا ته ځان وکفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه پدې باندې هر کسان چې کفر کړي په الله وسدو خلق من کيان سبیل الله تعالی دلارنا دین الاسلام د اسلام د دیننا بکتمهم نات محمد صلی الله علیه وسلم چې د نبی رسول الله نات پټیو مول يهود وقد دلوا دی بلا رسوی دی دلالم بعیدا بلری توپ سرا په گمراهی سرا چلری د حقنا یقینا اکسان چې کفر کوي په الله باندې او ظلم کوي نبی او پیغمبر باندې څنګه ظلم وکړي بکتمان ناتی چې صفات د نبی رسول الله پټای لم یکن الله ند الله تعالی یغفر لهم چې بخنو کی دوی تا ولا لیهدیهم طریقا ند د چوخی دی برابر کی دی لارې تمنت طرق هیڅ لارې تا الا طریق جهنم مگر لارې د جهنم ته طریق المؤدى الی اغلارا چې رسیږي جهنم ته دا طریقه من الطرق ذکر ویری چې طریقه واحد دی او طریقه نه واحد استثناء دي شه نه پس نه راغلا کنه
تاسې په پوه شئ نو طریقا من الطرق مستثنا منه کې تعمیم وکړه استثناء د خاص براشي د عام نه طریقه جهنم دا خو خاص شبه اضافت سره کنه تخصیص پکې راغلی خالدین همیشه به مقدرین الخلود اندازه شوی د همیشواره بیا په دې کې زاده خلوه چې کله داخل شي دی تا بداتل ترتلا وکانه ذالک دا کار الله په الله باندې یسیر حین آسان یا ایو الناس اهل مکه قد جاءكم الرسول فتقي سر راغله تاسو محمد بالحق فاكثر من ربكم تاسو طرف طرفا فامنوا به تاسو ایمان راوړی په وخت دو خیره قصد کوي داغه چې غره دي تاسو د ایمان تم به چې تاسو باغی دا وخت دو خیره دا کوم مفعول دی په محذوف لپاره واجب لم یکون الایمان خیرا لکم دا به خبر شي دی یکون د پاره وین تکفروا به کتا سو کفر کوي په دی باندې پاین لله یقینا الله لرا وسدي چسمانونو کې دی او پزمکو کې ملکن او خلقن او بیدن فلا یذر کفرکم ضرر نه رسید الله تک پرستاسو او دی الله تعالی پویا به خلقی حکیمه حکمتن والا پی سنئی بکارونو د کې به هم د دوی سره یا لل کتاب دی کتاب خواندانو دی انجیل لا تغلو تتجاوز الحد تاسو تجاوز مکوئ د حد نه په دین کوم په دین تاسو کې ولا تقولوا على الله تاسو منسوب وي الله تعالی الحق الا القول الحق مگر وینا حق من تنزیه یعنی شریک چې پاکي کوي د شریک نه او د ولادت نه انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم رسول الله د الله رسول له او کلمته د الله وینا ده القاها الى مریم او صلها الى مریم را رسولې دا کلمه مریم ته اور روح منه روح دې د الله د طرفه ای زو روح منه خاوند روح دې د الله د طرفه ها وزي پهله تعالی الله تداروح مضاف تشریف له د تشریف د وجنه او د تعظیم د وجنه ها یو عیسایو او طبيب هارون رشید سره علي ابن الحسين الواقدي دا یو غټ عالم هغه سره بحث علي ابن الحسين ته استاسو په کتاب کې دي چې عيسى عليه السلام د الله جز دی کم ځای کې دی روح منه من تبعیض دی کړ نو عالم ورته وی بیا خو چې د ختم د الله جز دی وای څنګه وای قران کې له سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه الله تعالی تاسو اسمان نظم کې مسخر کړی دی او جميعا ټول من هو د الله ندي نو ټول جز شد الله کا نو بس هغه خلاص وليس داسنه د کما زعمتم چستا سی ګمان دی ابن الله چې دا د الله زوی دی الہ ما هو ثالث ثلاثه لأن ذرو خاوند درو مرکب دی الہ منزه د ترکیب او د نسبت ته مرکب نه دی ایده دلایل می تاسو ویل دي خاوند درو مرکب ولی او مرکب ولی خدای نشي جوړې دی دا مې ته ویل وامنوا بالله ایمان راوړی په الله باندې او رسولي پر رسولانو د الله ولا تقولوا تاسموا ثلاثه الالهه ثلاثه الالهه رويستا ودا ثلاثه خو مقوله ده مقوله خو مفرد نه کنا الالهه مبتدا ثلاثه خبر مقوله جمله شو الله و عيسى و امه و مرتدو ان توان ذالک دی تسلیث نه منی شي واتو خیر لکم راتګو کې هغه ست چې غره دي تاسو منو داغي نشه توحید ده انما الله اله واحد یقینا الله معبود یو دې سبحانه او پاکی دا الله لرا تنزیها له پاک دې پاکی دا لرا ان د دې خبرینا یکون له ولد چې د ولد شي یو ما په سماوات د پارا سدي چشمان کتما ما په لار دې خلقن او ملکن والملکیت تنافي البنوت او ملکیت خو منافي ده د بنوت سره مالک خود زوی مالک نه کنا وکفا بالله وکیلا کافی دې الله گواه شهیدن علی ذلک دی بایل تابع ته خبره ده چې وتا سوای چې عیسی علی السلام د خدای عبادت کوي دا حدیثه به ته کوي الله دا لا یستنکف المسیح تکبر نه کوي یتکبر و یعنب تکبر نه کوي یعنی په پوز نه تروا کوي کله تکبر کوي پوز تروا کی کنه
صحیح شو دا پوزه تر کول ملزم دی لازم ورسره تکبر دی ویا نه پاک او بدن غنی مسی الذی زعمتم چستاسو ګمان دی نو الهون ان د دې خبرینه یکون عبد لله چې بند شي د الله ول الملائکه المقربون او ملائکه مقربین د الله لا یستنکفون دا بدن غنی یکون عبیدا چې دا عبید شي وهذا من احسن الاستطراد دا د خسته استطراد نه دی استطراد دی ته وی یو شی ته ضرورت نه یو راوړل شي د مناسبت توجنا دلته خبره د عیسی علی السلام بارک دا ولل ملائکه المقربین دا احسن استدراج دی دا راوړ ملائکه ته ضرورت نه ذکر کول ته الله راوړ چې ملائکه خو د عیسی علی السلام نه په روحانیت کې او په عدم ضرورت کې زیاتی دي کنه ځکه دې خو د مور نه پیدا دی هغه نه د مور نه پیدا دی او نه د بازار نه پیدا دی واغم دا د خدای په عبادت تو په بندګۍ باندې نه شرمېږي عیسی علی السلام څنګه و شرمېږي ذکر ملائکه ذکر کړي لرد علامه ما انها چې د ملائکه علی هدی او بنات الله دي کما رد بما قبل ولک بما قبل کرت په نصارا او باندې او کزایمین ذالک چاغی دا ګمان والمقصود خطابهم مقصود خو خطاب ته چاو د نصاراو او مېستان کې پانی عبادتي هغه څوک چې دا کبرا دا کوي چې څوک تکبر کوي د عبادت د الله نه او استکبر استنکاب کوي بدګنی د عبادت د الله نه تکبر کوي پسې شروع زره چراجم وکي الله دوی الیزان طرف ته جميع ټول په آخرت کې بیا ودوړلې عمل الذين امنوا وكان ایمان راوړې عمل نه کړې پوي په پورا باور کې دي ته جوړو ثواب باندې ثواب نه د عملونه دي و يزيدهم زیاد پکې دی لرا من فزيد فضل دنا مال عين رات نا چستر ګلې دي ولا اذن سمعات او نه غوګونو ریدلی ولا خطر علی قلب بشر او نتیر شي فزړه د بشر د نعمتونو باور کی وعمل الذين ذات مدل ذا کسان استنک پوچستنک پدی غنلی او تکبر کړي د عبادت الله نه پيو ځون زړه د عذاب اور کې عذاب نریما درناک عذاب مولم هو عذاب النار او عذاب د اور دی ولا یجدون نبهم لهم دی من دون الله غیر او غیر د الله نه ولي دوسیت په وانه چې د پې کې دین ولا نصير نه مددگار یمنعهم چې منه کې منو د عذاب نه یا ایو الناس خلق قد جاءکم برهان بدخجر اغره تاسو ته حجت من ربکم تاسو طرف د طرف علیکم پتا چې نبی صلی الله علیه وسلم دې وانزلنا الیکم نازل کړه تاسو ته نور مبینا نور ښکارا بین چا قران دې نور نه د قران مراد بعض ویات په تفسیری ده برهان او د نور مصداق نبی دې ټیک دا نور دې خو په اعتبار د وصف سره ذات سره خو بشر دې کړه محمد بشر لا کل بشر کل یاقوتی حجر لا کل حجاج فاما الذين امنوا پسا کسان چې ایمان راوړل بالله بالله واتسمو بي او منګولې خرج کړي په دین د الله پسې تھیلوم درد چې داخل بکی الله تعالی دی په رحمت منو پر رحمت کې دا په پزر کې وي دی برابر وکي دی لیزان طرف ته صراط مستقیمه طریقه مستقیمه لارې نه ته چې دین د اسلام دی یستبتون کوز بیا اخره کې د میراث مسله وایي د پوښتې دې ترد العجوز علی الصدر وایي آخر مرتبط کئی دا اول سره لکه کامیاب وعیز او مقرر دیتا ہوئی چاول مقاصد بیان کی اجمالی طریقے بیا بکی تفصیل کئی آخر کی دیمینس کے سخلق بیان لراغلی آخر کی کنا اگر اصل موضوع نه دی خبر چې دا بکم ځای کې آخر کی بیا ورته وای چې دا خبرې درې می تاسو تارس کولی بس هغه خبره باندې سړی پوهی چې دا دومره بیان یو کړه دغه مقصد دی دا دې ترد العجوز علی الصدر وای په مختصر معنی کې تاسو ویلې دی بدی یستفتونک طلب فتوا غواړي تانا په کلاله په بار د کلاله کې کلاله غ سړي خدي توي چې نیموري او بلاري نه بچي قل الله اور تو الله یکم فتوا درکې په کلاله ان امرون مرفوع ده په پیل سره یفسرو هلاکان ان هلاک امرون هلاکا تر ماز میرا بلوغ شریکه تفسیر نه ده ها چې قرینه په ان ده او صد مسد حلقه ده که دواړه جمع کې جمع ما بین مفسر او مفسر کې راځي او دا جایز نه ده حلقه ماتا ليس له ولد د پارا ولد نه اے لا والدا ولا والد ولا والد می دا کلاله ده ولا اخت من بین د خوري دا بویر نو وبن
آیانی خوری او یا خیافی خوری فلا حاضر خور د پاره نسب ما ترک نیم داغ مال دې چې ترکتا شراجه کې ویری کړه او هو دا اخ کذالک یرثها جميع ما ترکت په میراث کې وړو ټولاغه چې دی پری خیل نه کله لا ولد کړه دی ولد نه پاین کان لا ولد کړه دی خزي ولدی ذکر فلا شی له چې د پاره نشتا د ورور د پاره بیا چې نشتا ټول بده یوري او انسا فلو ما فضلان نصیبها در پارا غسر چې زیات چې د حصے د دې خزینه ولو كانت الاخت او الاخ عن ام کخور یا ورور د مور د طرف په فرض او سدسو حصہ د دې سدسته اخیافی ورور کوي ځکه اخیافی خو ځل ګروز کې تاسو ویل کړه یعنی الله تی خو کې نشته کړه کما تقدم اول سوره الکباول د سورۃ کې دا مسله ده ګورئ چې نارینه او زنانه پکې یو شان دي اخت او اخ دواړه پکې دواړه سدسته ها ذکور و اناث سوا فإن كانتا کچری اختان اسنتین دوی پسایدن یا زیاتی نظر جابر وقا قدمات انا خواتین دیر خیر دی بڑی فلهما الثلثان دید پر دو ثلثی مما ترکل اخو چی اخ پریخی کل علی کنا او خیم دی دو نزیاتی بیا بسلسان وری وإن كانوا کدا ورث اخوتن رونی رجال نو نساء سړیا خزی پلی ذکر منو بیا ور ذکر د بار د دینه حاضرن سینی دا چوروري ها رور مرشي اورونه خو دې پاتې شنه بیا لې ذکر مسجد حاضر ونسه یبین الله لكم بیان لتر شرع دینکم انت دل معنا الله تدل والله بكل شيء عليم من الميراث روى الشيخان ابو دغدا روایت کړي ده بخاری او مسلم ان البراء نا اخرات داخرنه ایت نزلت نازل شوه د من الفرائض په فرائض کې سورۃ المائده بس